قال الله تعالى في كلامه المجيد هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما قابل قدر ډیرو غیرتمندو مسلمانانو حاضرینو او سامعینو دا کم مجلس کې ناست یو دا مجلس ډیر د خوشحاله مجلس دی زمون ګران رور یقینا د دې علاقې عزت د علاقې خیرخوا او دا شخصیت چې په زړه کې د بچی د پاره یو درد لري څنګه چې ماشومانو نارینه او بچو د پاره پړه کې درد لري همدغه رنګې د زنانو ماشومانو بچیانو د پاره پړه کې یو درد لري داسې خلک داسې د درد والا شخصیات یقینا ډیر کم پیدا کیږي زما مراد جناب مولانا مفتی شازیب صاحب دامت برکاتهم العالیه دی چې دې مدرسې مشر او نگران هم دی الله یې دوی په عمر کې د دوی په علم کې د دوی په صلاحیتونو کې او د دوی د مدرسې د معاونینو مدرسینو معلماتو په صلاحیتونو کې د الله رب العزت مزید اضافه او برکتونه نازل کی محترمو د دوی حکم دی الامر فوق الادب دوی په حکم باندې یو څو خبرې د موقع محل په مناسبت سره عرض کو الله رب العزت دی زمونږ او ستاسو د ټول لپاره د خیر او د هدایت ذریعہ وګرځي عرض مې دا کو محترمو د خوشحاله موقع ده په دنیا کې ډېرې موقع داسې دي هغه د خوشحاله دي رشته وشي نکاح وشي دا د خوشحاله موقع ده دنیا کې نارینو ته عہدې ملاو شي نوکرۍ ملاو شي پروموشن وشي ترقی ملاو شي کاروبار روان شي دا د خوشحاله موقع دي د دې نه مخکې ماشوم خو نمبرو باندې پاس شي ښه نمبرې والي
پوزیشن والی دا د خوشحالی موقع ده. لږ د دې نه مخکې سوچ وکړو ماشوم ته الله رب العزت وجود ورکړي، دنیا ته الله رب العزت یو نارینه یا د زنانه په شکل کې الله د چا غېږه آباده کړي او ډکه کړي. د والدینو دپاره د خوشحالۍ موقع ده. محترمو د دې نه یو موقع داسې هم راشي دغه بچو ته الله رب العزت داسې علم ورکړي چې هغه علم هغه د الله رب العزت د پاک کلام علم دی. فرمای جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې الله رب العزت چاته د خیر اراده وکړي، چاته خیر ورکوم، چا سره د خیر اراده وکړي الله رب العزت وتا د دین پوهه نصیب کړي. الله رب العزت وتا دین پوهه نصیب کړي. دا دومره لوی خیر دی. الله د خیر دې ته ویلی دی د دین پویا، او دا د قرآن او د حدیثو علم دی، دا د فقه علم دی. نو محترمو داسې موقع داسې خوشحالی یقینا دا په خوشحالو کې لویه خوشحالی ده. الله دې داسې خوشحالی زمونږ د هر مور د هر پلار نصیب کړي. الله دې داسې خوشحالی د هر لور او د هر زوی نصیب کړي چې زمونږ بچي زمونږ نارینه زنانه د قرآن علوم یاد کی، د قرآن دین زده کی، د قرآن تعلیمات زده کی، د الله رب العزت احکامات زده کی. داسې خوشحالی دی الله رب العزت زمونږ او تاسو ټول نصیب کړي. تاسو ټول وایي آمین. محترمو د ناظرې ترجمې ختمونه شوي دي. دا څومره محنت چې شروع دی، دا محنت بلا امتیاز بغیر د څه فرق نه د غریب او د مالدار، د ښایسته او د بدرنګ، د لوی او د ورکوټي داسې امتیاز پکې نشته چې مالدار د مدرسې ته راځي او غریب دی نه راځي. که تاسو ګورئ دنیایي څومره تعلیمونه دي، پای کې داسې ادارې شته دي چې هغوی دا خبره ذکر کوي چې بھئی چا د پلار تنخواه ډېر یو تنخواه د ماشوم د میاشتې ورکوي شي، فیس ورکوي شي په لکونو په زرګونو، هغه ماشوم به راځي. د غریب بچی د تعلیم نشي حاصلولی. محترمو که دنیا په ګوټ کې خصوصا د پاکستان په هر ګوټ کې د ټول نه لوی لوی مدارس دي، لکه دارالعلوم کراچۍ لویه مدرسه ده چې په سوونو جرې په ځمکه کې هغه جوړه شوې ده. پای کې د پاکستان د ګوټ ګوټ غریبانانو ماشومانو هلته تعلیم حاصلي، ماشومان پکې سبقونه وایي. که غریب دی او که مالدار دی هغه داخله ملاویږي. په یو پوړ په یو چټایۍ په یو درسګاه کې بغیر د امتیاز نه د فرق نه ویناستي سبق حاصلوي. نو دا مدارس بلا امتیاز د ټولو ماشومانو نارینه او د زنانو ته د علم د رسولو دعویدار دي. دین علاوه څومره ادارې چې دي هغې کې امتیاز شته، فرق شته. مالدار بچی ته داخله ورکوي، د غریب بچی ته داخله نه ورکوي. کم قابل دی ذهین دی اته خو داخله ورکوي، پوزیشن راځي، پوزیشن هولډر دی. خو هغه ماشوم ته او هغه ماشومې ته داخله نه ورکوي کوم چې کمزوري. دا زمونږ د ادارې رزلټ خرابوي، داخله نه ورکوي. الحمدلله زموږ مدارسو کې چې کمزورې ماشوم دی د هغه سره مزید خواري کېږي، د هغه سره هغه ماشوم سره هغې ماشومې سره زیاته خواري باجیګانې کوي. معلمات او معلمان د هغوی سره زیاته خواري کوي چې دا ماشومه او دا ماشوم دا کمی چې دی دا ختم شي.
محترم عارض می دا کو دا بلا امتیاز مدارس تی چې هر ماشوم ته هر ماشوم ته تعلیم وررسی او د رسولو حق ادا کوي. محترمو د بناتو مدرسه ده او دلته کې ماشومان سبقونه وي، نو لومبی خو مبارکبادي هغه والدینو ته او هغه بچیانو ته هغه خویندو ته چا چې قرآن په ناظره ترجمه باندې وي او هغه طالباتو ته چا چې په د اولاد د علم دا لومبی کال په احسن طریقه بغیر د غیر حاضرۍ نه سره د مجبورونه غیر حاضرۍ نه دي کړی او حاضري کړی دا سره د غم خادو غمونه هم راغلي خادم راغلي ای کې شرکت نه دی کړی مدرسې ته راغلي دي باران کې ګرمۍ کې سیلۍ کې طوفان کې په هر حالت کې ځان را رسولی دی مدرسې ته د استادانو نه د علوم په یو کال کې یاد کړو زه دوی ته مبارکبادي پیش کوم د دوی والدینو ته مبارکبادي پیش کوم دا د مبارکبادۍ قابل دي د دوی استادان د دوی معلمات د دوی معاونین استادان او دارنګ د دې مدرسې سره ټول محبت کوونکي مسلمانان نارینه او زنانه ټول لپاره دا ډیر د عزت مقام دی چې زما او ستا په کلي کې چې بجلی پکې پوره موجود نه وي، زما او ستا په کلي کې چې روډ ورته نه دی راغلی، زما او ستا کلي چې ګیس پکې نشته، زما او ستا کلي اسپتال پکې نشته، زما او ستا کلي چې سکول په پکې پوره نه وي. خو محترمو که تاسو وګورئ نو الحمدلله دی علماء دیوبند زما او ستا کلي ته داسې علما کرام راکړو چې هغه علما کرام د دنیا هیڅ یو سہولت نشته خو الحمدلله د دین سہولت الحمدلله موجود دی. ماشومان نارینو ته مدرسه کې د نارینو مدرسه الحمدلله موجود ده. دا قرنګي د ماشومانو زنانو ته د دین د زده کړې لپاره الحمدلله د بناتو مدرسه موجود ده. دا د علماء کرام په موږ باندې احسانات دي. دی علماء کرامو مونږ او تاسو قدر کو چا چې د چا قدر کړی دی الله رب العزت هغوی ته دغه انعام نه او دغه دولت نه ډیر څه الله نصیب کړی دی. مونږ او تاسو هغه اقوامو ته وګورو چا چې دین قدر نه دی کړی، مخکینی قومونو د انبیاو قدر نه دی کړی، د صلحاو قدر نه دی کړی، د داعیانو قدر نه دی کړی. الله رب العزت قومونه نست او نابود کړي دي. نن دای خلکو په آثارو چې مونږ تیریږو دای خلکو نو تعلیمات مونږ ته شریعت دا راکي په دې ځای کې ایسارېږي مزر په تیریږي، په دې ځای چې تیریږي په منډه تیریږي، دلته کې په قلار مه تیریږي. ولی په دې خلکو باندې الله عذابونه نازل شوي دي او د الله عذاب په دې وجه نه راغلی دی چې د الله د پیغمبر نافرمانی کړي دي، د الله د دین نافرمانی کړي دي، د الله د دین نه بغاوت کړي دي، د الله د پیغمبر مخالفت کړي دي. چا چې کم خلک یې خیر خواو دا خلکو یې بې عزتۍ کړي دي، کم خلک چې خیر خواو دا خلکو یې بې قدري کړې ده، هغوی پسې سپکې او سپورې ستغې ویلي دي. نن په هغه خلکو په هغه علاقو باندې چې وی تیریږي نو د مزید لپاره په قلار نه پای باندې زر تیریږي، استغفار وایي او زر تیریږي. محترمو دا دې خبرې علامت دی چې ما او تا د تاریخ جمدی دی موجود دی کوم خلکو د دین قدر کړی دی، د انبیاو قدر کړی، د الله د احکاماتو پیروي کړی ده، چا چې د دین را رسو خودو د هغوی خیرخواهي کړې ده په لکې نو آی خلکو ته الله رب عزتونه ورکړي دي. کوم خلکو کې ناقدري کړې ده، سپکاوي کړې دي، خنداګانې او مذاقونه او ډرامې ورپسې کړي او خنداګانې ورپسې کړي، ایذا او تکلیفونه ورته ور رسولي. الله رب عزت قومونه هلاک کړي دي، نست او نابود کړي دي.
محترمو د امت چې څنګه د نارینو د پاره لازمی او ضرورت دی چې د امت د دین ملاو شي دا قرنګ الله رب العزت د دې شریعت پاسدار ګرځولي دي او د دې پابند ګرځولي دي خلک کم چې نارینه دي او کم چې زنانم دي د دوانو لپاره الله رب العزت داسې قانون وضع کړی دی چې الله رب العزت زنانو ته هم لوی عزت او شرف ورکړی دی د دوی حق شریعت څومره موږ ته ښودلی دی او څومره په شریعت محمدي کې د زنانو حق دی دومره یقینا په نورو اقوام او نورو دینونو کې نه دی راغلی که موږ او تاسو په نن دور کې دی ماډرن دور دی په دې کې د یورپ زنانو ته ګورو او د امریکې قسم ملکونو زنانو ته ګورو یا نورو ملکونو ته ګورو د هغوی بېدینه خلک دي د هغوی زنانو ته ګورو موږ وایو دا کامیاب دي ولې دوی ته خود مختاري حاصله ده دوی ته ازادي حاصله ده یقینا دغه ازادي د هغوی نه تپوس وکړئ دوی په دغه ازادۍ کې څومره تنګ دي څومره خفه دي یو کارګزاري یو عالم بیانوله یورپي ملک کې وی هغه یو زنانه وله خواله راله ورته وایي چې سلام یې ورسره کوو چې کله یې سلام کوو نو د نارینه مسلمان ته لاس منع که نه ورکوو لاس په خیرالې ورسره نه کوو دا زنانه دې تپوس کېږي غیر مسلمه ده وی تا ما سره لاس ولې میلاو نه کړه زما دومره بېعزتي دې وکړه ما تا ته لاس ونیو ته ما لاس نه راکې مونږ هم وایو که نه زما سخر راغلی و زما رور راغلی و زما روندار و ته په خیرالي ونوي ډېره بېعزتي ولې وکړه مونږ داسې وایو که نه مفتي صاحب زما د تره زوی راغلی و زما ښځې و ته په خیرالي ونوي بس په دې مونږ خواښې سخر او ورونه په دې خفه کېږي خفه کېږي که نه خفه کېږي بھائی تاسو جواب راکوئ که نه خفه کېږي که نه دا قرنګ هغه هم خفه شوه په دې خفګان نه دی پکار دا د الله حکم دی چې کوم نامحرم دي د هغوی سره به نارینه په خیر نه کوي مصافحه به ورسره نه کوي خبرې به ورسره نه کوي پرده به دې کوي څنګه چې د پردي سړي نه پرده ده بهرحال دا قرنګې دا زنانه ورته وایي ما له خو تا ډېره غټه بېعزتي وکړه هغه ته نه وي ما ستا عزت وکړو دا خو عزت دی ستا په دې کې د زنانه عزت دا دی چې دې زنانه نه بل څوک پردی نامحرمه نارینه به لاس نه وړي هغه نارینه چې یې په نکاح کې خاوند دی یې ورور دی یې پلار دی دوی ورسره په خیر هم کوي نو شریعت د زنانه عزت محفوظ کړی دی شریعت د زنانه وقار محفوظ کړی دی شریعت د زما د خور او د مور د هغې په عزت باندې څادر راچولی دی د حیا څادر پرې راچولی محترم وارد مې دا کو چې هغه ورته وایي دا تاسو دلته زموږ دې ملک ته څه له راغلی ورته وایي زه خو دلته پیسې ګټلو له راغلی ما وایي څه وکړې په پیسو باندې وایي چې کلي ته لاړ شم واده به کوم هغه ورته وایي ښه ته واده له پیسې جمع کې وی آو وی مونږ خو زنانه اعلی واده کوي چې کله په خپل ځان له جهیز وګټي ځان له په خپله کټ بستره اسباب فریج فریزر مختلف چیزونه دا وګټي نو بیا به اعلی نکاح کوي د چا سره رشته به برابروي ورنه داسې رشته نشي کولی ځکه زنانه به د خپل واده او د خپل رشتې خرچه په خپل زنانه برداشت کوي نارینه ورنه برداشت کوي هغه ته وایي چې داسې نه ده موږ مسلمانان خو چې نارینه واده کوي
نو نارینه د واده خرچه برداشت کوي، که هغه جهیز ده که هغه د نور ضرورتونه دي د هغه په خپله برداشت کوي. نو محترم وارد مې دا کو چې عزت الله رب العزت او مقام الله رب العزت د امت کې د دې امت زنانو ته دومره ورکړی دی، دومره نور اقوامو ته او دومره نورو شریعتونو کې نشته. محترمو دا عزت چې دی نن دې زنانه ته حاصل دی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوله مبارکه باندې دا حدیث مبارک راځي چې طلب د علم دا په هر نارینه او په هر زنانه باندې فرض دی. نو دا دې خبرې علامت دی چې څنګه نارینه ته الله د زده کړې موقع ورکړې ده، د قرنګ الله رب العزت زنانو ته هم د زده کړې موقع او ترغیب ورکړی دی. نارینه هم دین زده کوي، نارینه هم شریعت زده کوي، نارینه به هم احکامات زده کوي، د قرنګین زنانه به هم شریعت زده کوي. او وردا یو خبره یاد ساتئ، د هر عمل لپاره د هغه عمل مسائل زده کول دا په عمل کوونکي باندې فرض دي، فرض عین دي. مفتی صاحب په دې خبره باندې ډېر ښه پوهېږي، علما کرام نور هم موجود دي. یو کس چې مونځ کوي نو داسې کېدی نه شي چې دې مونځ ده نه او دې ښکته بره چې د مونځ شو، دې به اول مونځ زده کوي بیا به مونځ کوي. د مونځ کولو دپاره اول زده کول لازمي دي. دا قرنګې د روژې نیولو دپاره د روژې احکامات زده کول لازمي دي. پسه روژه ماتېږي او پسه نه ماتېږي. ورنه به بعضې وخت کې داسې وشي روژه په یو کار باندې ماته شوي او موږ ته پته هم نه وي لګېدلې چې په دې باندې لا روژه ماتېږي. هغه کارونه په روژه کې وکړو په کوم باندې چې روژې ماتېږي او موږ خبر هم نه یو. 14 ګنټې خولې ته کورې اچولې شوي او روژه د سارې په 8 بجې موږ ماته کړي. په ناپوهتیا کې پوه شوي پې نه یو، لا علمۍ کې علم مو نه حاصل کړی د هغې. مونږ خو وایو چې دا پلاکې کار زه د دین مطابق کوم، هغه اکثر په ځای د الله د رضا او د الله د خوشحالۍ او د پیغمبر د خوشحالۍ الټه د عذاب ذریعه ګرځي. داسې لباس او داسې انداز مونږ اختیارو، مونږ وایو چې دا به ټیکي، هغه د جهنم د تلو سبب ګرځي. نو د هر علم د هر عمل لپاره علم لازمي دی. نو زنانه خو به هله د پردې خیال ساتي چې اول د پردې حکم ورته معلوم شي، د پلار د ادب او احترام به هله معلومیږي چې هله به یې کوي چې کله ورته د هغې معلومات وشي. یو ورځ مفتي صاحب خبره کوله، ما نه یو کس تپوس وکړو چې صاحبه مونږ خو په سکولونو کې ماشومانو ته ABC وښایو، دارنګې اردو انګلیش ورته وښایو، ریاضي او ساینس ورته وښایو، تاسو ورته څه ښایئ؟ ما ورته وایي چې ستا بچی زموږ سره د یو کال وشو، په دې یو کال کې ته محسوسه کړې وي ما ورته ستا قدر ښودلی دی، ما ورته ستا ادب ښودلی دی، ما ورته ستا احترام ښودلی دی، ما ورته ستا د عزت پاسداري ښودلې ده چې ستا عزت په نیلام کوي. د یو کال مخکې به تا ورته ویلي بچي اوبه راواله، تا ته به وي بابا زه سټډي کوم بیزي ما. خو نن چې تو ته آواز وکړي ناست پی د دین تعلیم به زده کوي، د قرآن د احادیثو تعلیم به زده کوي، خو د دې باوجود به هم پاسي او ستا له به اول اوبه راځي. ناست پی قرآن د قرآن به زده کوي، یادوي به، خو هغه به ټپ کوي، قرآن به بندوي او تا له به ړومبې اوبه رالي. ما ورته دا وښودل، دا ورته تا ښودلی شو؟ دا ورته بله اداره او بل نور خلک ښودی شي؟ ما ورته دا وښودل چې ته د بل په کور کې نو ته به هلته د بل د کور د عزت څنګه خیال ساتې، د خاوند ادب احترام او د هغه خدمت په څنګه کې، د خواهې ته به ته د مور په نظر څنګه ګورې، دارنګې ته به خپل خور ته د خور په نظر څنګه ګورې، رشتې به ته څنګه پالې. دا ورته زه ښیم، ما ورته دا وښودل. او الحمدلله هغه زنانه چې د مدارسو کې اوقات تیر کړي دي او څه زده کړي دي، که هغه د خواښې څخر په کور دي
ام کورونه آباد دي که په خپلو کورونو کې دي الحمدلله مور پلار ته خوشحاله دي کورونه آباد دي. نو محترمو د زنانو دومره ضرورت دی څومره چې نارینهو ته د علم ضرورت دی. او تاسو په دې خبره باندې د استادانو نه به مو اورېدلي د علما کرامو نه مو اورېدلي چې امت محمدي جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د امت ته ټول لوی خیر ملاو دی د دین پلار کې د حدیثو په ذریعہ باندې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیماتو په ذریعہ باندې نو هغه ټول نه زیات یو زنانه نه ملاو دی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چې د امت مور ده او د ټول امت باندې د حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا احسانات دي. یوازې په د امت په زنانو نه د امت په لوی لوی اکابر علماء کرامو نه بلکې په لوی لوی اکابر صحابه کرامو باندې د حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا احسانات دي. امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چې کله دا تفسیر په مقام کې قول د ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راشي نو علماء کرام دا هغه قول ته راجح قول وایي. دا داسې قول دی چې دینه بعد نور اقوال راشي نو هغه خلک بیا نه قبلی. د عبدالله ابن عباس دغه قول خلک قبلی. دومره لوی مفسر د قرآن دا غزان له یو تاریخ دی خو بهرحال عرض مې دا کو دا د حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شاگرد دی. فرمای عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مور بی بی وا د پردین اخوانا استوا او صحابه کرام براتل لوی لوی صحابه کرام براتلو د دین مسائل به زده کول د حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا او عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ آغا نقطی دا قرآن چې کم با مشکل زینو د حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیزان سره لیکل او یادول به معلومات پیدا کول چې دې څه مطلب دی دی آیات کې د دې لفظ د دې وینا مطلب څه دی دا به معلومات کول. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امت ته 2210 احادیث داته نقل دی امت ته پرې خو دی د یو قول مطابق. محترمو د دین اکثر حصہ د حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل ده د امت ته ملاو ده. څنګه صحابه کرامو جهاد په میدان کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مرګرتیا کړې ده په د دین په اشاعت کې څنګه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ یا دارنگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او دارنگی نور اکابر صحابہ کرامو او شہداء صحابہ کرامو د دین په لار کې د دین په میدان کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملاتړ ګرځېدلي دي. دا قرنګي د زنانو په دې د صحابیاتو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره پوره امداد او نصرت او مدد کړی دی پوره تعاون کړی دی. او دې وجه نه هو مشرانو دا خبره بیا ذکر کړی ده وی ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. یو زنانه لاس په یو کامیاب سړي پسې شاته وي تعاون وسري الخو سکیږي دا کس کامیابیږي. خواجہ معین الدین اجمیری اجمیر شریف کې دفن دی. ډېر لوی بزرګ عالم تیر شوی مفتی صاحب ته تاریخ ډېر معلومي ډیر الله والا شخصیت تیر شوی دی. محترمو چې کله تقسیم هند مخکې واقعا ده
یو پیره داسې وشو دفن دی په اجمیر شریف کې هندوستان کې ډېر خلک به ورته تلل دا زموږ اکابر علما کرام به حاضري کوله هلته بهرحال یو پیره د یو سفر نه دعوتي سفر نه واپس راغی د بنګلادیش سفر و چې کله واپس راغی نو مور له چاپی کوله په خپو باندې او ډېر زیات خوشحاله و مور د پوسو کې بچی ډېر زیات خوشحاله نه او مور خوشحاله هم ډېر زیات ولې خوشحاله بس مور سفر ډېر ښکلی وشو او ډېر خیر ماتم ملاو شو ډېر د امت تم ملاو شو د علما کرامو تک چې یو خوا د علماو دپاره د خیر ذریعه ګرځي بل خوا د علاقې د خلکو دپاره هم د خیر ذریعه ګرځي د علماو په یو ځای ته راتګ د ډېرو خیرونو ذریعه ګرځي سبب ګرځي باقاعده په دې باندې علما کرامو کتابونه لیکلي دي داسې واقعات یې راټول کړي چې علما کرام یو علاقې ته لاړه هلته څومره لوی خیر ورسېده بهرحال ورته وایي چې زه خو سفر ته تللی وم واپس رالم د یو قول مطابق 70 لاک خلک د یو قول مطابق 7 لاک خلک دا څه شو دا څوک مسلمانان شو څوک د ګناهونو نه توبه طایب شو او ګناهونه یې پرېښوده دین طرف ته راله زما په لاس وي بیعت وکړو مور ته وایي دومره لوی خیر ما ته میلاو شو چې زما په لاس باندې دومره خلک الحمدلله نن دینداره شو او کافران مسلمانان شو مور ورته یو خبره وکړه لکه توجه سره به خبره اورو انشاءالله العزیز زمونږ دا ناسته زمونږ دا اورېدل به او دا حاضري به زمونږ دپاره ډېر لوی د خیر ذریعه ګرځي او د عمل په نیت باندې خبرې واورو محترم وارد مې دا کوو مور ورته یو جمله وویل ورته وایي بچیا دا ستا کمال نه دی دا ستا کمال نه دی مور نه تپوس کوي بابا مور دا زما کمال نه دی نو څه کمال دی ما ته دا خبر ووایه مور ورته وایي بچی دا کمال د الله د فضل نه بعد دا زما کمال دی مور ورته څه وایي دا زما کمال دی چې نن ستا په لاس باندې او یا لکه یا ولکه دا خلک مسلمانان کیږي او دینداره کیږي د ګناهونو نه توبه طایب کیږي دا ستا کمال نه دی دا خو زما کمال دی مور ورته وایي د دې وجې درې خبرې ته کوم د دریو خبرو د وجې نه نن دا مقام تا ته حاصل دی د څو خبرو د وجې نه د دریو خبرو د وجې نه نن دا مقام تا ته حاصل دی ورته وایي مورې کمې خبرې دي لومبۍ خبره بچې دا ده چې کله ته پیدا شوې او ماشوم وې تر کومه وخته پورې زما په غېږ کې وې نو داسې ورځ نه ده راغلې چې ما بغیر د اودس نه ته موړ کړې تا ته مې پی درکړي بغیر د اودس نه داسې ورځ نه ده راغلې چې ما تا ته پی درکړي او ته مې موړ کړې په ذکر اذکارو سره د الله د قرآن په تلاوت سره بعضې میندې داسې وي خپل بچی چې مړی ذکر کوي تلاوت کوي یو واقعه راغلی وه یو ماشوم مسلسل یې جړل چې پیدا شو نه چپ کېده ډاکټرانو ډېر وس وکړو نه پکې څه مرض شته نه پکې څه بل څه شته او ماشوم په یو ویر باندې ګډ دی مولانا صاحب له په اخره کې بوتو مونږ خو اخره کې مولانا صاحب لزو دم درود لا مولانا صاحب له معشوم بوتو حضرت دا معشوم چې کله نشوي خله کولاو دا بس جاړي او بس یو ویر باندې ګډ دی اچھا معلومات کول سوچ کو ودم مور سوکتا مور سکار کوي مور سم مشعله ده د مور مصروفیات سدي ویجی مور هو عالمه ده حافظه ده وی ښه وی چې کله معشوم
نو پیدا شوي تر دغه وخته پورې مور قرآن تلاوت کو. بعضې میندې داسي بعضې زنانه داسي زمونږ زنانه خو علم پې مونږ وکړو حفظ پې وکړو خو بیا اکثر مشران مور او پلار دا ځایونو کې رښتې وکړي چې هغه علم یې لاړ شي ختم شي الټا هغه علم کولی بیا څه ګرځي معاشره کې سبب د نفرت ګرځي. مونږ وایو دا عالم دی او دغه وجې د دغه عالم قصور نه وي قصور یا د سخر خواخي یا د خپل مور پلاري یا د سر خواهی قصوري چې هغوی ته هغه ماحول نه ورکوي. عالمه د پکار چې درس او تدریس نظام ورته برابر کړي. مور پلاله پکار د ځای کې رشته وکړي چې خلک دینداري عالمي یا کم سے کم دیندار خوې کنه الګ کم سے کم دیندار خوې کنه. مونږ عالم واده کو د شپږ کاله علم وکړي او هلته کې بیا ماشومه غریبه د دنیا د نورو زنانو په شان د زندګي بیا تېروي. نو بیا خلک څه وایي نوکانې غټ دي او پلانکې کار داسې کوي د پردې اهتمام نشته او خبرې داسې کوي نو بیا بدنام مدرسې. دا د مدرسې قصور نه دی دا زما استاد فیصلې د مشرانو قصور دی. نو دا یو درخواست کوم هغه مور پلار چې هغه په بچو علم وکړي حفظ وکړي قرآن په ناظره او ترجمه په یاد کړي نو کم سے کم اسم رشتې ښکلې پکار دي دیندارو خلکو سره رشتې پکار دي. خو بیا داسې زنانو دپاره داسو بچیانو دپاره خویندو دپاره لوڼو دپاره ښکلې رشتې پکار دي چې هغه عالمانی یا کم سے کم دیندار وي د دین سره محبت وي. د مدرسو نه بعد د فرات نه بعد دا د رشتې دپاره یو شرط خیر موږ بلا شرطونه ږدو که نه دومره به کالې کې او دومره به ورپسې ځمکې لیکې یو شرط ورسره بل هم ږدو که نه که ځای په ځای یو شرط دا کېږدو دوی به د مدرسې انتظام کې لږ ځای به ولې دو سرو مرلې برابرې چې په هغې کې مدرسه چلی زما دا لور داسې به کوو که به نه کوي انشاءالله. نو محترم عرض مې دا کوو دغه مور حافظه ده نو ما عرض کوو بعضې میندې د قرآن تلاوت کوي چې حافظانی هغه مور به وي تلاوت کوي مور تلاوت کوي وي او که نه وي داسې وکړې په غوږ کې ورته قرآن تلاوت شروع کړې چې کله نه قرآن تلاوت شروع شو نو ماشوم خوله بنده شو چپ شو خاموش شو. چا تپوس کو حضرت مولوي صاحب دا خبره دې څنګه وکړه وی ګوره کم ماشوم چې په څه عادت شي دی بیا وروسته دغه عادت غواړي. زموږ ماشوم په ګیم عادت شي بیا چې غټ شي نو غټ موبایل غواړي. مونږ بیا ګیله کوو یاره بچې مې لا دوقمه ورکوټې دی او غټ موبایل یې راغستی دی ولې رالي ځکه مونږ له په ورکوټوالي کې موبایل ورکړي نو مونږ د کارټونانو او ډرامې د په ماشوموالي کې ښایو دغه دا خوا کېنه مونږ نه په قلار کېنه دا واله کارټون او دا واله ګیم په دې ګیم او کارټون او ډرامه ګوره او بس مونږ د خوا له مه راځه مونږ مه ډسټرب کوه. نو مونږ د دین ښایو نه چې بیا غټ شي بیا ټول عمر ټي وي ته ناست دي وي سي آر ته ناست دي ګیمونه او ډرامې او فلمونه ګوري نو دا ابتدا ده. نو عرض مې دا کوم محترمو چې خواجه معین الدین اجمیری رحمه الله تخپله مور وایي وي ته چې ماشوم وي ما به لپې درکول خو په مړه مې درکړي په اودس کې مې درکړي دي چېرته په بې اودسۍ کې ما تاله پې نه دي درکړي ته مې نه موړ کړی. وي داسې یو دا عمل دی. دویم عمل وی ته چې پیدا شو ستا پلار وفات شوی ته یتیم وی پلار دې وفات و پلار دې نه و وی زما بل هیڅ کار نه و ما به زه به تا پسې ګرځېدم چې بار بې ځایه کښېننې چېرته د لوپرانو هلکانو سره یې ناسته پاسته رانه شي چېرته کې بې ځایه د وخت خراب نه شي ما به ته لاس نیولې په لارو کوڅو کې ورپسې ګرځېدم بورقه په سر باندې او تا پسې به مې منډې والې او ته به رانه تښتېدې ما به د لاس نیولې مدرسې ته به مې مولوي صاحب ته کېنولې مولوي صاحب ده ته دوه ټکي ووایه چې څه زده کړي دین زده کړي. نو زما ټول عمر زه کونډ ومه پلار دې نه و خو ما ستا د تربیت کې ذره کسر نه دی پرېښودی کمی مې نه دی راوستی. الله یې داسې میندې زمونږ د ټولو نصیبه کړي چې هغه میندې د بچو تربیت کوي او تربیت هغه مور کوي چې کومه د هغې په خپله تربیت شوي
د چا په خپله تربیت نه شوی سحر نه د ماښام پورې صرف د سینګارمیز زینت ګرځېدلي صرف په سینګارمیز ته په ټپایې ناست دی د سهار نه ماښام پورې په ځان پسې برشونه راکاږي غټ غټ هغه به د بچي څه تربیت وکړي د څه پته ده الټه بچي د هغه د تربیت علي مور خپل بچي ته لور خپل مور ته ګوري چې زما مور د سهار نه ماښام پورې کله په مخ پسې یو پوډر او کله بل پوډر دغه او کله یو جوړ اچي یو شیشه کې ځان ته ګوري او کله بله جوړ اچي شیشه کې ځان ته ګوري نو لور هم دایني چې زما د زنانه دنیا ته راتلو مقصد صرف دا یو دی چې ځان به ښایسته کې ځان به ښکلې کې او په ځان پسې به ښکلې کریمونه او پوډرې مه کې به دغه زندګۍ مقصد دی نو حالانکه زنانه مقصد خو دا نه دی د الله رضا ده چې الله راضي شي او د کومو کسانو ذمہداري د خدمت چې زنانه د حواله ده چې هغه وشي محترم معارض مې دا کوو خواجه محی الدین اجمیری رحمه الله ته مور وایي بچی ما ستا تربیت کی کمی نه دی راوستی ماته هر ټیم کې مولا ته عالم ته حافظ ته دا مې کینولي مدرسې ته مې بوتلې په خپل لاس مې بوتلې او مولي صاحب ته مې زما د بچي ته قرآن وښایست دی څه زده کي مینت به مې ورته کوو زه کونډ یم دا بچی مې دینداره شي وروسته د بچي زندگی جوړه شي نو دویم مې دا عمل دی دریم عمل یاد ساته محترمو دریم عمل فرمای مور ورته وایي بچیا اهم عمل دا دی بل چې کله ته وځې او دعوتي مهم باندې د کور نه بار کېږي که منزل ځي که مدرسې ته ځي که دعوت په میدان کې چېرته اجتماع له ځي چېرته خانقاه ته ځي چېرته ذکر اسکارو له ځي چېرته چا خوا له ځي نو زه لاس وتم یا الله زما دی بچي محی الدین ربه ته د امداد وکړي ربه ته د حفاظت وکړي ربه ته د خیر ذریعه وګرځې ربه ته د خلکو دپاره هدایت ذریعه وګرځې ربه ته د خولې نه د د لاسونو نه د خپو نه د هر اندام نه داسې عمل صادر کړي چې د خلکو دپاره د هدایت او د نجات ذریعه وګرځي دا ستا کمال نه دی بچي دا شاته درې خبرې دي د دریو خبرو کمال دی نو محترم وارد مې دا کو چې زنانو په معاشره کې د معاشرې د جوړولو لپاره ټول نه اهم رول او کردار دا د زنانو دی مونږ وایو نارینه د سترګې ښکته کي نارینه دی سترګې ښکته کي خلک داسې وایي دا اوسني رب نوې آزاد خیال خلک وایي که نه نارینه د سترګې ښکته کي زنانه ته نه ګوري که نه خو زنانه چې په ځان پرده راچولي که نارینه ورته ډېر هم ګوري څه پیدا به وکړي په ځان یې برقه راچولې شریعت مطابق قرآن وایي په ځان څادرې درنې راواچوئ درنې څادرې چې پکې زنانه نه ښکاري داسې برقه نه چې د 70 کالو بوډۍ هم پکې د 12 کالو ښکاري داسې برقه داسې څادر چې د 12 کالو جینۍ هم پکې د 70 کالو بوډۍ ښکاري بیا دې ما ته دی تاسو وایئ چې یو نارینه تاسو ته کتلي ځه بیا مجبورن بیا به تاسې هم نارینه نه ګوري د هېڅ چا د نظر د غلط نظر شکار کېږئ به نه عزت به محفوظ وي زما او ستا عزت او زما او ستا د زنانو د نارینهو عزت به محفوظ وي چې کله مونږ په شریعت عمل کوو